رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. دا سورة حجر مبارک 78 آیات نوالا 84 آیات نمبر پوری دی ابتدائی آیاتنو کی دہارت شعیب علیہ السلام دا قوم مختصر بیان دا. حضرت شعیب علیہ السلام دو قومونو تا خدای لے گلے یو مدین باندی مشہورو دا مدین خارو دا دی مدین خار تم اللہ شعیب علیہ السلام لے گلے او بلتا بی ایکویل ایکمانا جنگل دا مدین خار نا بہر ونی وی جنگل وو دغا جنگل کم چه خلق آبادو دی جنگل والو تم اللہ شعیب علیہ السلام ورلے گلیو او مدین خار والو تم اللہ شعیب علیہ السلام ورلے گلیو. دتی جرم داو چی مشرکانو او بل ڈاکے بیکڑے بل ناف تول کے بے اخلاق مدین خار والام دا غشانو او دا دی زنگل والام دا شو ناف تول کے بے اخلاق بیا دا زنگل والاهم او دا خار والاهم پا یو ورد با یک وقت خدای تباکو او با یک وقت اللہ ورباندی دری عذاب راوست. قرآن کریم فرمائی وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ بے شک علاوی و زنگل والا لظالمین
ډېر ظالمانو یعنی مشرکانو یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم حضرت لقمان خپل زوی ته نصیحت کو زوی ته ویل کنه چې یا بنیه او زما بچونیا د شفقت لفظ ورته راوړ تصغیر برای شفقت ته ویل یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم ول او زما بچونیا خبردار چې الله سره څوک شریک جوړ نکړي کنه شرک د ډېر لوی ظلم ده شرک غداری ده کنه غدار خدای نه بخي کنه فانتقمنا منهم الله وای ما د دین انتقام واخسته کنه د دې ځنګل والو نه کنه انتقام دا سیو کنه او ورځي یو هفته سخت ګرمي و داسې ګرمي و چې دا ټول د شعیب علیه السلام قوم چې و که د ښار والا او که ځنګل والا او دا مرګ ته علاقت ته نږدې شو ډېرې ګرمي اوبه یو ګوډ نه وي اوبه وچشي دې سخته ګرمي کې اوه ورځې فس اسمان کې توره وریځ پیدا شو وریځ پیدا شوه وریځ د دوی په علاقه داسې راغله د وریځې سایه په ځمکه وه او د وریځې لاندې یخه یخه هوا چلیده امکان د باران د ځنګل والا او مدین خار والا ټول را منډې کړې د دې وریځې د ټوکړې لاندې ټول را جمع شو لکه چرګه چې خپل بچي د وزرو لاندې پټ کړي د وریځې لاندې ټول را جمع شو ویل د دې نه به اوس باران وریږي دې سخته ګرمي کې د هغه وریځې نه الله ور باندې اور ووراو په ظاهره هغه وریځ راحت و د راحت شکل کې عذاب ور باندې راغی قرآن کریم فرمائی فأخذهم عذاب یوم ظلة دوی اونی والکنا غد سایبان دورزی عذاب یعنی اوریت پا دوی باندی سای و سایبانو کنا دغین اللہ اور ور باندی راو جبریل یو چغ ور باندی وستلا دا جبریل دا چغی سری دورنو پردی اشلی دی لاندی دزمکی دا طرف نزلزل فیرا لکنا فأخذتهم الصیحا بیک وقدر عذاب اللہ اور باندی راولی گل کنا قرآن کریم فرمائی فانتقمنا منهم اللہ اماد دین انتقام واخست کنا بدلمی تین واخست سزامی ورکرد اس مکی مکرم والو تا اللہ فرمائی چی وَإِنَّهُمَا او بیشک دا دوار خارون چی دی کنا دا دوار کلی چی دی دا قوم لوت کلی خار صدوم او دا شعیب علیہ السلام خار مدین او زنگل دا دوار چی دی لبی امام مبین دا پخکار لار باندی فرات دی دا دی کندرات
او مکی والو تاسو چې د حجاز نه مکی مکرمه نه شام ته ځئ د تجارت لپاره کنه رحلة الشتاء والصيف گرمی کی او یخنی کی چې تاسو شام ته تجارت لپاره ځئ راځئ کنه نو د لارې په کناره باندې ښکار د لوط علیه السلام د ښار کنډراتم درته ښکارې د شعیب علیه السلام د ښار ځنګل کنډراتم درته ښکارې کنه دې ته د عبرت په نظر داسې وګورئ کنه چې دې دواړو قومونو د خپلو پیغمبرانو یو د لوط علیه السلام بل د شعیب علیه السلام مخالفت کړی و کنه ما څنګه نیستو نابود کړو کنه فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون چا باندې می ګټي را ورولې هر یو می پخپل ګناه باندې را اونیو کنه بوس بپای خود بوس بن بپای خود کنه چا باندې می ګټي را ورولې چا باندې می زلزلې را وسته څوک می ژوند بس مکني استلک قارون څوک می طوفانونو کې غرق کنه او مکه والو تاسو چې شام ته راځي تجارت لپاره نو د قوم لوط کندراتو ته او د قوم شعیب کندراتو ته داسې د عبرت په نظر وګورئ کنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد من وعظ بغيره رسول الله فرمال چې نیک بخت هغه بنده ده چې د بل نه عبرت والی کنه او مکی والو که تاسو دغه شان د محمد عربي صلی الله علیه وسلم مخالفت کړی د اسلام مخالفت کړی کنه او د قران پاک مخالفت کړی کنه لکه دا څنګه چې تاسو کړی نو تاسو هم تبا کړم بیا بدر کې خدای تبا کړو کنه ولقد كذب دی آیاتونو کې د صالح علیہ السلام د قوم د هلاکت بیان ده نور ځایو کې خدای تفصیل سره سوره یهود و غیره کې تفصیل سره خدای بیان کړی د سوره اعراف کې دلته مختصر علی اشاره ورته کړی ده د صالح علیہ السلام قوم خدای په زلزلہ باندې تباہ صالح علیہ السلام ته خدای معجزه ور کړی و هغه اوخه و اغم د دوی فرمایش قوم صالح علیہ السلام تویل چې کته پیغمبر یې دوی د دې مالداري شوقیان نو مونږ په یو ګټه لاس کېدو دغه ګټې نه مونږ ته بلار به حامله اخرى او بس صالح علیہ السلام اللہ تویل اللہ ویل ٹک صالح علیہ السلام یل درزی صالح علیہ السلام یہ غر تبود غر کی بر پغر دفاع سیولوی گٹو ویل حرد دین اخرى تراؤ باس داسی اخرى چاگا بلار بئی د دولسو میاشتو بلار بوي او بیا مون ورته ګور هغه لنګ شي بچي عمره دا فرمایشي معجزه فرمایشي معجزه چې کم قوم غواړي او بیا ونمني هغه خدای تبا کوي دوی ورته قتل ګټه کې چغ چغ आवाज شروع ګټه مته ده وان منها لما يشقق ګټه داسي چغ چغ आवाज او مته ده چاکونه کړو کړو
ګټه اوچوله لویه اوښه راووتله دغه زمانې د اوښانو نه غټه وه بیا د 12 میاشتو بلار و چې د غر نه راکوزه شوه دوی ورته کتل لنګه شوه غټ بچی وزېږه قومو ټول ورته کتل بیا اوښه چې به خار ته راله حجر خار ته ګودر ته چې به راله اوښې به دومره اوبه څکلې چې هغه اوبه به یې په یو ځل وچې کړې هغه زمانه کې د دوی هم ټولو ګډې چیلې ډېرې وې جانور د خلکو هغه جانور چې وو هغه د اوښې نه یېرېدل ترېدو ترې نه منډې وهلې ځکه اوښه ډېره غټه وه قوم صالح علیه السلام ته شکایت وکړو چې دا ستا اوښه چې ده دا چې کله اوبو ته راشي یا خو دا اوبه ډېرې څکي ګودر وچ کړي بل دا چې زموږ دا جانور د دې نه یېرېږي ټول وترېږي منډه کړي صالح علیه السلام یې نمبر به مقرر یو ورځ به زما دا اوښه د معجزې چې ستاسو لپاره معجزه خدای را لګوي یو ورځ به دا اوبو ته راځي تاسو خپلې رمې خپل جانور مه راپرېږدئ بل ورځ به بیا زما اوښه نه راځي ستاسو جانور به راځي ویل ټیک دی لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح علیہ السلام ورتویل جرندک د فلار دوم پوار ده لها شرب یو ورځ به د اوښې نمبر وي د اوبو څکلو بله ورځ به ستاسو د جانور وي که نه ویل ټیک اوښه چې به اوبو ته راله اوبه به یې وڅکلې د ټول ښار کلیو خلکو به لوښي راوړو اوښه به یې لوشله د خلکو لوښي به د پیو نه ډک شو د دوی لوښي به ختم شو لیکن د اوښې غولانځه کې به پوی نه ختمېد ټول ښار کلیو ته پی ورکولې د ټولو خلکو کورونه کې به لوښي د پیو نه ډک پراتو ناشکره قوم بیا دې قوم کې یو ډمه وه کنجره ښځه وه بل د صالح علیه السلام قوم کې یو بدماش شو ډاکو قدار بن سالف نم یو دی قدار بدماش دې ډمې ته ویل چې ته ما سره واده وکړه اډمې ورته ویل بشرط شی په یو شرط در سره واده کړم د صالح علیه السلام اوښه قتل کړه بیا به واده در سره وکړه ویل سید قدار بن سالفو څه ملګري نورو لاړو غر ته چې د اوښې د راتلو نمبر په کومه ورځ د ګټ لاندې داسې پټ کېناست چې کېناستو اوښه د غر د پاسه راکوزېده خیال یې نه و دی د ګټې لاندې ورته ناست چې اوښه راکوزېده تورې راواخیستې اوښې په دې ګوډو ووهله د اوښې فلې یې کټ کړې را پرېوته قرآن کریم فرمایي فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها اوښې قتل اخران لخارت نا وقت شو صالح علیہ السلام پریشان شو چرته دوی ورته منصوبه جوړه کړې ده صالح علیہ السلام به بار دوی سمجھاول
قال هذه ناقة الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هر ورځ به صالح علیه السلام سمجاول چې دا د الله اوښه ده، د الله طرف د نسبت د شرافت لپاره ده. خدای معجزانه انداز پیدا کړی ده. خبردار چې دې ته لاس ور نه وړئ، په بدي سره تکلیف مه ورسوئ، پیتې نه رالوشئ که نه. او که چېرته م اوښې ته تکلیف ورساوو، بیا به د خدای د طرف نه عظیم دردناک عذاب در باندې راشي. اخرانه له صالح علیه السلام پریشان شو چې پسې راووتی که نه، اوښه مړه پرته وه، دوی قتل کړې وه. حضرت صالح علیه السلام ورته ویل چې قومه تاسو د معجزې فرمایشي معجزې والا اوښه قتل کړه، اوس عذاب ته ځان ټینګ کړئ که نه، عذاب در باندې راځي. قوم ویل د عذاب به کله راځي که نه؟ ویل درېیمه ورځ. اول ورځ به ستاسو مخونه زیړ شي، د ټول قوم چې سار افاس سي مخونه به م زیړ وي لکه د کورکمن په شان، د ښځو د سړو. بله ورځ به مخونه سره شي، په درېیمه ورځ باندې به مخونه تور شي، بس د دې توروالي سره به عذاب در باندې راشي. سبا چې دوی راپاڅېدو چې شیشې ته وکتل، هر یو شیشې ته منډې ولې چې صالح خبره رښتیا ده که دروغ. شیشې ته چې بار یې وکتل، مخ به یې د کورکمن په شان زیړ. ویل ما یې که مړه د مخکې نه خو اوس ښه ښکارمه، زیړ مخ. په دا بل سهار چې راپاڅېدو بیا هم توبه ونه ایستل. دا بل سهار چې راپاڅېدو بیا ټولو شیشې ته منډې ولې چې د صالح خبره رښتیا ده که دروغ. شیشې ته چې بهر یې وکتل، مخ به داسې سور و لکه د قندهار انار. ویل مکه مړه د مخکې نه خو اوس ښه ښکارو، مخونه م سره دي که نه. په درېیمه ورځ د صبح صادق وخت کې چې راپاڅېدو، چې شیشو ته وکتل، مخونه یې داسې تک تور، د دې توروالي سره سره یو چغه شوه، یو غړم شو، زلزله راله. فاخذتهم الصیحه، ونیول دوی لره زلزلې که نه د صبح صادق وخت کې. فاصبحوا في ديارهم جاثمين. د صبح صادق وخت کې دوی په خپلو کورونو کې که نه، په خپلو ځایونو باندې وګرځېدل که نه، جاثمین مړه ساړه، په خپلو ځایونو باندې نسکور پراته. شاه منصور بابا جی رحم الله بویل چې د جاثمین ترجمه معنا مړه ساړه، په خپلو ځایونو باندې نسکور پراته، ټول داسې نسکور پراتو که نه، مړه شی هم نه و که نه. اوښه یو څو کسانو قتل کړه، عذاب په ټول قوم راغی. دا ولې؟ ګناه څو کسانو وکړه، اوښه څو کسانو قتل کړه، عذاب په ټول قوم باندې راغی. دا ولې؟ ځکه دا نور قوم چې و دا هم په راضي و که نه، چې یو بل ته به یې ویل چې قدار خو د صالح علیه السلام اوښه قتل کړي. ویل مکه مړه ښه دی چې له دې نه یې خلاص کړو که نه، ورکې که صالح ورکې اوښه کړه که نه، زمونږ جانور ترې نه ترېدو یېرېدل. ټول قوم ګناه رضا په ګناه هم ګناه ده، ځکه ټول قوم تباه شو. دلته خدای مختصر واقع بیان کړی ده. ولقد کذب، تحقیق دروغجن ویلي و که نه، اصحاب الحجر، د حجر والو خلقو. حجر د دوی د ملک نامو، دا حجر د مدینې منورې نه شمالي طرف ته و، د صالح علیه السلام علاقې ته به حجر ویل.
ولقد كذب تحقیق درو جنویل وکنا اصحاب الحجر المرسلین د حجر خلقو رسولان و انبیاء و تدرو جنویل وکنا المرسلین علا جمع صغر آوڑا جمع لفظ راوڑ حالانکہ دی صرف صالح علیہ السلام تدرو جنویل وکنا جواب دادا چی یو پیغمبر تدرو جنویل دادا سید لکر طول انبیاء تدرو جنویل زکر انبیاء کرام طول اصول دین کی سر شریکان دی توحید رسالت باس بعد الموت دا طول انبیاء کرام دین یو کنا وآتیناهم آیاتنا اللہ ما ورکڑی و دیتکنا خبلی معجزے نشانیانی میں ورکڑی وی نخی میں ورکڑی وی اغلو یا نخفکی دا اخی معجزہ و نوری امی کنا فکانو عنها معرضین دیو کنا داغا نخو معجزونا مخ اڑاون کی کنا یعنی اعراض کون کی انکار کون کی معجزین من لیکنا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين لوی قومی صالح چوکنا دی بتراشلے کنا ینحطون تراشلے بکنا من الجبال فغرنو کی بیوتن کمرے کورن کنا آمنین فامن اتمنان سر غر تبلاړو چې غر کې به څومره غټ ګټو داسې طاقت خدای ورکړی و دومره دنګ دنګ ضرور اګټه به اتراشله اګې به غټه کمره جوړه ګټه کې به دنینی کمره جوړه دومره طاقت خدای ورکړی آمینین په امن اطمینان سره د دې سوچ داو چې بس دا د ګټو کمرې چې دي دا د هر قسم عذاب نظمو لپاره د بچاو ذریعہ ده دلته په موږ عذاب نشي راتلی چې عذاب راغی بیا نه د ګټو کمرې نه شیو پېښور یادګار چوک یو ښځه ناسته وه بنګړیواله ښځه شکور یې مخکې ایښی و شکور د شیشو د بنګړو نه ډک پولیس والا راغی دره دره بوټان یې پخپو پولیس والا داسې لته ورکړه ویل ترورې دا څه دي ترور هم منطقي وه پولیس والا ته ویل وروره که بل ګزار دې ورکو څه به هم نه وي او ته ګورې په سترګو باندې ټپ ړوند شي ړند شي که نه خدای دې ړند که که نه شیشې بنګړې دې په شکور کې پراته دي یو ګز بوټ دې په خپو د بیا ولې لته ورکوې ویل وروره که بله لته دې ورکړه بیا به څه هم نه وي پولیس والا وشرمېدی نو دوی هغه د ګټو کمرې چې وي هغو ته الله یو لته ورکړه د زلزلې یو جټکه ورکړه بیا نه کمرې وې نه دوی وکنه وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين دی تراشلے پغرنو کی کمرے فامن سر عبس پالتو کار بیکو کنا فأخذتهم الصيحة مصبحين بیا اونیول دی لریو چغی یعنی زلزلے د صبح صادق وقت کی د صبح صادق وقت خطرناک د غفلت نه د پکار رحمان بابا فرمائی چې غفلت هیڅ مناسب نه د سپینګیرو غفلت هیڅ مناسب نه د سپینګیرو خوب روان ده فوقت صبح دم مشرانو لرا غفلت نه ده پکار خاص تور کنا د صبح صادق وقت کی کنا مزن مخکیو مزن رستم خوب جائز نه ده کنا مزن رست خوب تم جناب رسول الله مکروه ویل دي
فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الله وای دوی چې څه کارونه کو کمرې به مضبوطی جوړولې چې دلته به عذاب باندې را نشي هغه د دوی کمرې د دوی کارونه چې وکنه هغوی د دوی نه عذاب دفن کو کنه دوی ته په کار د دوی کارونه را نلو کنه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.